په غزوه بدر کې حضور مبارک مشوره کړي که نه ده کړي؟ صحابه کرامو سره کړي ده. 313 صحابه کرام دي، 1000 کفار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه را جمع کړي دي، مشوره یې ورسره کړي ده. حالانکه حضور مبارک مشورې ته ضرورت نه و، زما او تاته طریقه خوده چې په هر کار کې نیکانو صالحانو سره مشوره پکار ده. څه ورته وی بچو ما ته پته ده 314 کسانی ډیر په مشکل باندې ما پیدا کړی، یعنی ډیر په مشکل باندې ما جوړ کړی، ډیر محبت ما ور سره، ډیر مینه بدار سره. غزوه بدر دا نرا سره اسباب شته ظاهری دومره چې څومره کافی کېدو د پاره لایقي نشته، را سره اسیان نشته، اوخان نشته، زغری نشته، توري نشته، چې څنګه پکار دی هغه سه نشته. او هغه طرف نظر کسان دي د یو بچی په سر کې نبی علیہ السلام ورته فرمای صحابه ته بچو کم از کم 3 کسان خو دي. مشورار نه غواړم که جهاد کویم یا بسم الله زه درته وړاندې مو تاسو را پسې راځئ، او کنه کویم چې ورته وایو چې مونږ کې جهاد توان نشته، په مونږ کې جهاد طاقت نشته، څنګه چې تاسو خوښي. حالانکه تاسو څه وایي چې 313 صحابو ته چې حضور مبارک حکم کړی وای چې راځي زه در سره یم جهاد کو، یو کسب په صحابو کې د انکار والا نه وای. زموږ ایمان دی. مشورې ور سره وکړه ولی امت له تعلیم ورګي. نو بس په صحابو کې په 313 کې یا مهاجرینو او یا انصارو، انصار صحابه لګ ډیرو، مهاجرین نسبتاً لکمو. بس یو ورته مشر د مهاجرینو اوچت شو او یو ورته مشر د انصارو اوچت شو. د مهاجرینو ته حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه ورته اوچت شو، او د انصارو نور ته سعد ابن معاذ اوچت شو. بس او د ټولو طرف نه ترجمانی وکړه. په انصارو کې مقداد ورته اوچت شو، ورته فرمای یا رسول الله مبارک واورا تا موږ نه مشوره وغوښته چې جهاد کو کني کو. اے حضور مبارکه نه تاسو موسی علیہ السلام او نه موږ بنی اسرائیل یو، چې موسی علیہ السلام مبارک بکله جهاد لته بنی اسرائیل ته وی چې ما سره لاړ شي. بنی اسرائیل جواب بچو فقاتلا انا ها هنا قاعدون. بنی اسرائیل ورته وی اوس مقداد اولاد د تقریر ک نبی علیہ السلام ته. بنی اسرائیل ورته وی چې تا موسی علیہ السلام او ستا رب لاړ شي جهاد وکړي، موږ دلته درته ناست یو. چې کله بیا مال غنیمت واخلې نو بیا مونږ ته وایي چې درشو یا رسول الله مبارک مونږ بنی اسرائیل نه یو، یا رسول الله ستا وړاندې ستا روستو ستا خي طرف ستا ګس طرف ته بدغه صحابه په غزوه بدر کې جنگي ورته فرمایي. ته مطمئن اوسه. مقداد رضی اللہ عنہ کیناست مهاجرینونا، سعد ابن معاذ اوچت شو انصارونا، ورته فرمای یا رسول الله په ذات باندې مزما قسمی کته مونږ ته وایي چې خپل ځانونه جهاد خو پرې ار سره کو، یا چې خپل ځانونه سورلې سمندر ته واچوي یا رسول الله، مونږ خپل ځانونه سورلې سمندر ته واچوي یا رسول الله. خو تاسو نه برستو نشو لاړ. غرض مدار پکې چې حضور مبارک مشوره په غزوه بدر کې کړي، او یو انتهایی فتح، شاندار فتح الله جل جلاله صحابه لور کړه. بیا تاسو وګورئ غزوه احد کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هر ځای کې تاسو وګورئ دا حضور مبارک سنت دی. دې خبره ته تاسو په کم نظر باندې مګورئ. په مشوره باندې انسان ته ولې خپل ځان بد ښکار شي؟ د دې خدا مقصد نه دی چې ګوند ته په دې کار باندې پوهیږي، نه ته په دې کار باندې پوهیږي، مزید خیر طلبګارې چې مزید خیر ماته پیدا شي.